سلامونه ګرانو کتونکو، عقیل یوسفزی مخاطب یم حسب معمول د پېښور نه. 13 ورځ د خیبر پښتونخوا او د پېښور په تاریخ کې یو ځل بیا د یو سانحې په تور نه موږ ته مخې ته راغله. هغه وخت کې چې کله سهار په 8:08 بجې باندې د خودکشه بمبار یو سکواډ چې و، چې هغه 4-5 کسانو، هغې په صدر کې په ډېر ګنجان آباد علاقه کې تاسو ټولې پیژنئ چې کوم د فرنټیر کنسټبلري چې اوس ورته فیډرل کنسټبلري وایي، هغې هیډ کوارټر چې دی هغې په نښه کو. یو خودکشه ګیټ چې کوم دی هغه په نښه کو، بیا 3 نور یا 2 نور چې دي 2 هغې ورننوتله. او عجیبه صورتحال هغه وخت کې مخې ته راغله چې کله دا اطلاعات مخې ته راغله چې په دغه وخت کې کو د اف سی ځوانانو په خپله قرباني نه یې ورکړی، هغه کوم 3-4 کسان چې شهیدان شوي دي پکې او 11 چې دي هغه پکې زخمیان دي. نو دغه کسانو کو فایرینګ کړی وی، هغه یو ریپټ هم چلولی خدا نه خواسته. نو دغه ټایم کې تقریبا 400 د اف سی هلکار چې دي هغه په پریډ کې شامل وو. دا د وانا کیډ کالج باندې چې کوم اټیک شوی د هغې نه بعد دویم غټ اټیک چې دی چې هغه ناکام کړی شو. ناکام په دې وجه شو چې هلته کې هم په سوونو باندې ماشومان او سټاف ممبرز کو هغه په نښه شوی وی. نو د هغې به څه نتایج مخې ته راتلل خدا نه خواسته. او دلته کې د هغې نه صورتحال نور خطرناک و، ځکه چې دا ډېر ګنجان آباد علاقه ده. او که دغه یو کس هم د کلاشنکوف یا د ټوپک هغه اولنی راوند چلولی نو په درځنونو خلک چې دي هغه به شهیدان شوي پکې. د اف سی د ځوانانو دغه قرباني چې کوم ده یا د هغو چې کوم جرت دی هغه په ټوله دنیا کې چې دی په میډیا باندې هغه ستایلی کېږي. بل طرف ته چې کوم د دغه صورتحال نه چې کوم نتایج مخې ته راوړی شو هغه دا دی چې ښکاري داسې چې کله د ټي ټي پي د خوا او شا د علاقو نه بعد د خودکش حملور په شکل کې پروینشل کیپټل پېښور ته هم رارسېدل. دا ډېر خطرناک صورتحال دی. او په دې باندې چې د بیا میټینګز هم شوي دي، کور کمانډر صاحب په خپله باندې هغه جنازې ته تللی دی، وزیر اعلی صاحب تللی دی، آی جي اف سی دا ټول حکام چې کوم دي چیف سیکرټري هغې په دې باندې خامخا چې دی تبادله خیال کوي چې د پېښور سکیورټي چې د هغه سکیور څنګه کي. دویمه خبره چې دا هغه دا ده چې هم دغه اف سی هیډ کوارټر و چې د دې نه کله 15 کاله مخکې کمانډر چې د اف سی کمانډر و صفت غیور صاحب چې عقل راووتو نو په هغه باندې خودکش حمله شوی، هغه پکې شهید شوی. نو موږ دا ویلی شو چې په دې ټایم کې یو طرف ته دا دهشتګرد ګروپونه چې دي هغې پبلک مقامات چې کوم دي هغه په نښه کول شروع کړي دي. نو بل طرف ته داسې انسټالیشن چې کوم دي په هغې باندې هم د حملو جرت کولی شي یا همت کولی شي یا هغې ته چې دی دومره د هغو طاقت دی چې هغې هلته کې رسي. رښتیا خبره دا ده چې دا صورتحال یو ځل بیا د دې خبرې متقاضي دی چې د پیکس کمیټۍ اجلاس چې دی هغه راوغوښتی شي. وزیر اعلی صاحب دی د پولیټیکل پوینټ سکورینګ په ځای باندې د صوبې د دې حالاتو ادراک وکړي. د هغې دپاره د هغه د فیډرل ګورنمنټ سره، هغه د 11th کور سره، نور چې کوم متعلقه اتارټیز دي د هغو سره خبرې کړو. ټول نه اهم خبره چې په هغه کې لږ پیشرفت شوی دی هغه دا ده چې پېښور سیف سټي پراجکټ چې کوم دی د هغې دی فوراً آغاز وکړي شي. ډېره مننه.